بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، ګرانو اوریدونکو، پروګرام نیوز راوند اپ کې ستاسو ورور، ستاسو کشر، ستاسو بچی الف خان شیرپو د اف ام 93 ریډیو دلبر 400 خبرېغه. ګرانو اوریدونکو، زمونږ ستر خبريال تزیانګار خالد منصور صاحب د مصروفیاتو په وجه باندې تر دې دمه پروګرام ته نه دی رسیدلی، سو هم رسیده. ان شاء الله تاسو سره مخامخ کو خبره ترې بکو. پروګرام نیوز راوند اپ د ستاسو پروګرام، د ستاسو په میسیجونو، ستاسو په رابطو، ستاسو په کالز، هغې سره ښکلا بیا مومي. او د ستاسو دپاره دغه ټول پروګرام دی زمونږ منیجمنټ شیډول کړی دی، چونکې ډېر قیمتي وخت دی. خو دا قیمتي وخت صرف د دې دپاره چې په لوکل ایشو باندې خبرې ترې وشي. کله چې لوکل ایشو نه وي نو بیا موږ ملکی ایشو ته راشو، بیا موږ صوبایي ایشو ته راشو. خو چې کوم موږ د دې ضلع 400 دا ایشو ذکر کوو، نو دا مو وایي چې دا ایشوګانې د صرف دې ضلع کې دي. د هرې ضلع دا حال دی، هره ضلع کې دا صحت ګډوډي ده، د تعلیم ګډوډي ده، څښا اوبه چې کوم دی نو د هغې برمار دی، سپری نه کېږي، د ډنګي ماشي خطره ده، د صفایۍ ناقص صورت حال دی، د نکاسې بدخال دی. دا ټول مسلې د پښتونخوا په هره ضلع کې دي. هغه په یو ضلع کې وایي چې دلته کې دا مسلې حل دي، نو دا ګز او دا میدان راځي راته ووایي چې دلته کې دا مسلې شته دي. ګران اورېدونکو، د ټاپکونه شته دي، خبرې اترې به هم کوو. خو چونکې الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن یو رجسټر اداره د دغه بې وسه، بې کسه، بې څوکه خلکو اواز چارواکو ته رسوي، ورسره چې کوم دی نو هغه شتمن خلکه چې هغوی وایي چې موږ د الله په لار کې لګول کوو، الله سره تجارت کوو، نو هغوی ته یې موږ ور وړاندې کوو. دې وخت کې زما ډېرې خویندې میندې زما د پروګرام اوري، او د 400 چې نه وي نو د یاره چې چېرته د غربت ذکر کېږي زیات، نو هغه به د الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن دفتر ته پروژه کې په څه وخت کې ضرور راغلی وي. 400 کې 7 کاله مسلسل دفتر چلو، یو 4 کاله بل چلو، او د خلکو په هر قسمه مدد کړی دی. هغه خو په بیماری، هغه لکه د سټیشن کې یو ماشوم د 13 لکو نه پې زیاتې پیسې ولګېدلې، بیا به هر خل هغوی په نور هم لکونه روپۍ ولګولې، او دوا کوي چې خدای پاک هغه ماشوم ته صحت ورکړي. د 2 کالو 6 کالو ته ورسېده، خو د ماشوم سر لږ شانتې خوږ شوی، په سیمټ بلاک سره لګېدلی و، نه ټیک کېده. داسې په زرګو کونډو رونډو خویندو ته سلایي مشینونه موږ ورکړي دي. د هغې نه پس دا 4 کالو شو، موږ له زنانه راشي بېوسه وي، کونډې وي، یتیمانې، موږ یې د کیمرې د لارې راولو. موږ ته تپوس هم وکړو، بیا ورته دا هم وایو چې کال زم درته کېږي. الحمدلله هغې خلکو ته لکونه روپۍ رالې، دا هم زموږ دپاره ګټه ده د آخرت، چې د هغوی محتاجي ختمه شي. اوس هم د ماجوکي نه راځي، د نصرت نه راځي، د سرډېرو نه راځي دفتر ته، داسې د مردان نه راځي. نو دا سیسټم هم چې کوم دی نو روان دی. خو تېره موده موږ یو ویډیو کړی و، نن 3 ورځ ده. ما چونکې د سوشل میډیا د لارې هم خلک اوري، او ښه کافي خلک هم دې وخت کې ګوري. زه دې وخت کې پروګرام ته ناست یم، خو زما په موبایل باندې یو ټنګ ټونګ دی، او دومره کالز دي، او خبره سوي هر سړی دا وایي چې زه د ثواب په نیت باندې د ښځې سره واده کوم، زه د ثواب په نیت باندې د زنانه سره واده کوم. نو داسې د ثواب والا خلک راغلي دي چې په هغې نه خرې تېرېږي. دا نه وایي چې یاره دا زما طرف ولا دا 1500 روپۍ ورکړه چې دا اوس یې په دا موجوده وخت ښه شي، نو بیا انشاءالله زما خبره ورسره وکړي، نو قسمت کې مې وه، نو زه به ورسره رشته وکړم. چونکې زه ډېر خوشحالېږم چې د یو تور سرې په سر باندې لاس کېږدي. واده په رکل کې هغه ته چې کوم دی نو دا هر څه ور یادېږي. نو د خبرې مقصد او مرام مې ده چې موږ هم تجربه لرو، تجربه اوسنۍ نه ده، تجربه د 14
کالو تجربه ده. نو چې د 1400 کالو تجربه شي نو پته پکې لګي چېره څوک په څومره اوبو کې دي او د ده سوچ مرام او مقصد یې څه دی. نو لحاظه ډېر زنانه موږ له راشي تاسو یې بې ذات تنګې کې بېجا او هغه چې ګنډه کېږي نو هغه خپل موبایل نمبر بند کړي. نو دا مه کوئ، د دې نه څه جوړېږي نه. اجتماعي سوچو کې د انفرادي سوچ نه روزئ او چې کله هم سوچونه اجتماعي شو نو انشاءالله جون کې هم ښکلا راشي، خندا به پکې راشي، مزه به پکې راشي. او وایي که نه وي د هغه چا نه ویرېږې څوک چې د الله نه نه یریږي. نو دغه شانتې خلکو نه موږ ډېر زیات یریږو چې دا کال زې راخطا کړي، ځکه چې کم خلکه مدد کول غواړي، تعاون کول غواړي زمونږ په ذریعه باندې، نو موږ ته به کې اوس غصاص پته نه لګي. نو موږ دا ده چې هغه موبایل خپل موبایل ذاتي موبایل مې دی اوس یې نه اوچتو، نو بس څنګه اوچت کړې کال ما سره واده کې، ما سره وادو کې د الله د رضا دپاره چې ورته وایې صاحبه د الله د رضا دپاره ورته 500 روپۍ راولېږه چې دې وخت کې لږ دا څه ناڅه ښېګړه ورسره وشي. نه که نه چې واده وکړم بیا بار څه کوم، نو چې واده وکړې خو بیا ستا ښځه شوه نو وایي ته به څه کوې. او دا واده داسې احسان دی هر چا څه خاندان وي، رشته وي، تپوس کوي. موږ له چې څوک واک را کوي نو موږ له په یو خبره واک را کړي او موږ ورته دا ویلي چې د خپلې ذلې نه بار نه ورکو، په دې ذله کې ورکو. لیکل به نه کوي 15 مرلې کور به اخلي خو په 10 لکه کېږي، خو په 15 لکه کېږي، خو په 20 لکه کېږي. زنانه پسې به لیکي او دلته کې به واده کوي، بیا زنانه ده د هغه پراپرټي ده، د هغه ښځه ده، هغه سره رضا ده، کور ځان له خرڅي کي، بل خوا ته ورسره ځي لاړه دي شي ورسره. خو چې څو پورې زما ذمواري ده، زما د فاونډیشن ذمواري ده، نو هغه د دې ذلې نه بار نه ده. نو دې نه مخکې شرط چې کوم دی هغه خوښي ده. دې کې دا زمونږ په دې علاقو کې ډېرې زیاتې دلالۍ شوي دي، ډېرې زنانه په د پنجاب کې او په بل ځای کې ورکړې شوي دي، په هغوی ظلمونو تشدد کېږي. د هغوی هغه قصې چې موږ اورو نو د هغوی باندې هلته کې لکه دا خربه چې کوم دی نو کار کوي که نه. نو موږ یو سړی په داسې اندازې چې لکه خپله لور او خور ورکوي او لور او خور لپاره خلک بیا څنګه ځای ګوري. نو موږ ته څوک دا نه وایي چې یاره ما قبوله کړه او زه یې قبلوم یو دا چل دی. نه ورکړي چې تا هم قبول کړي که نه، یوازې خو تا نه ده چې بس زه بار څه وکړم او د واده نه پس پکوم. نو دا یو څو خبرې مې کول غوښتله ګرانو کتونکو. دې وخت کې زما په موبایل باندې یو ټنګ ټونګ دی نو هغه اعتماد پاسي او الحمدلله د ډېرو تور سرو د ډېرو زنانو عزتونه مې پوښو، د هغوی هغه نیستي غوسه شوه، د هغوی قرضونه ختم شو. ما یو زنانه له ویډیو کړه 250 لکه روپۍ ورته راغلې، 250 لکه. دې وخت کې په پنډۍ کې په راجا بازار کې ځان له دوکان کولو کړی دی او په خپله پکې ناست یو بچي مور سره او د هغې نښه لوریانې وي، شپږ یې په هغې کې واده م کړی. هغه زما هغه یو ویډیو د هغې دپاره څومره پیدامنه شوه. نو یو خو چاله پیغور مور کوي چې ته په کیمره رالې چې د الله نه نه پټېږي، د انسان نه ولې پټوې، دا ماته ده ووایه. او یاره تربور به مې څه وایي او هغه پلانکې به څه وایي، دا خو زه په نټ باندې راځم نه چا د کوره دله راځي یو سړی دله درکوي. نو بلکل مه کوه ویډیو چې یو سړی دله درکوي هم نو ستا پې تقدیر بدلېږي، تا سره څو ښېګړه کوي، ستا پې قرضونه او نستي ختمېږي، ستا پې لورکی واده کېږي. نو خو تا ویډیو کړه نو تا ویډیو خو خوري نه. دا د وخت ضرورت دی، نټ راغی او د نټ په ذریعه باندې د ډېر داسې خلکه شته دا دنیا د چا د مخ آباده ده چې هغه د دغې خلکو سره کومک او مرسته کول غواړي، هغه 24 غنټې د الله سره تجارت کول غواړي او چې زما دا پیسه په ښه ځای باندې ولګي، مستحق خلکو ته ملو شي. دا مسافر دومره پیسه رالیږي خو دا ټیک ټاک ولګېدله، نو دلته کې به غربت ختمي، دومره پیسه رالیږي. پالب خان شیرپو ویل پر فاونډیشن او پالب خان شیرپو باندې وختن په سوشل میډیا باندې رنگ خبرې وشولې، رنگ خبرې وشولې. خو زه چې نن 10 کاله مخکې څنګه وم نن هم هغه شانتې او الحمدلله ضمیر مې خوشحاله دی او د آخرت غم کومه او پړه مې سارمان نشته. او خو یو سړی و چې په پیسه کې عزت دی او په پیسه کې دار څه دي که نه، نو خلکو سره اربو روپۍ دي خو سکون ورته نشته.
لپې لپې ګولۍ چې په هغې وده کېږي په کور کې ورسره بیماری دي جنګ جګړې دي سکون نشته دی دا څه ژوند دی ژوند دا دی سهار راوتلي وو 9 بجې د کور نه راوتلي وو تر دې وخته پورې لګیا یو څومره پروګرامونه مټین کړل څومره ځینو کې کېناستو او کور ته به لاړ شو کور کې به چې کوم دی نو څه ټکه پکه روټۍ مو خوړله چوسره مو خوړله غوسپوره مو خوړله او وده به شو سهار به بیا راپاسو مروز ده قلمچول خړتال روان دی او قلمچول خړتال کې دا وی چې هغه عدالتونو کې پیشینه کوي نو چې کوم اف آی آر سرکار سره یعنی د سټیټ د طرف نشي وي یا په کومو کیسونو کې چې پی پی وکالت کوي نو هغه کیسونه د ځړ ښکار دي او هغه کیسونه نه کیږي نو درې مروز ده صارفینو ته انتخابي تکلیف دی عدالتونو کې لوی مسله راپېښه ده په ټوله پښتونخوا کې دغه سیستم روان دی خو زه به د 400 ذکر کوم چې 400 تنګي شب قدر کې خوم دغه احتجاج روان دی د دوی مطالبې دي چې جوډیشري یعنی د ججانو زمون نه زیاته تنخواه ده د پولیس زمون نه په ډبل زیاته تنخواه ده د ججانو زمون نه په ډبل تنخواه ده او د پولیسوم زمون نه په ډبل تنخواه ده او چې کوم سخت پایاري د هغې دفاع مونږ کوو و طالبان پایاري د هغې دفاع مونږ کوو او مونږ ته ولې دغه مراعات نه راکوي مونږ تنخواګانې ولې نه زیاتوي او تر څو چې زموږ تنخواګانې نه وي زیاتې کړي تر هغې به زمونږ احتجاج روان وي دا د هغوی خبرې دي بله یو ډېره مهمه خبره وکړه او ګرانو کتونکو د دې نه ما ته هم پته ولګېدله دا کومه خبره چې هغوی وکړله دلته ایډوکیټ جرنل چې ورته وایي ایډوکیټ جرنل دا په هره پښتونخوا کې وي په هره صوبه کې وي پښتونخوا خو دا یوه پښتونخوا ده خو په هره صوبه کې وي د پاکستان کې څومره صوبې دي په هغې کې ایډوکیټ جرنل شته خو واقع د دغه تجربو والا صوبه په هغې کې نشته دا څومره غټه خبره ده ښه او دې ته پراسیکیوشن ایډوکیټ جرنل وایي دا پراسیکیوشن ایډوکیټ جرنل نشته نن چې په دې صوبه کې د کرایم شره زیاتیږي او دغې خلکو ته سزاګانې نه ورکړل کېږي د هغې غټه وجه دا ده چې هلته په های کورټ کې پراسیکیوشن ایډوکیټ جرنل نه وي نو ولې نشته په سند کې شته د بلوچستان شان په صوبه کې شته او په پښتونخوا کې نشته دا ډېره غټ یو سوالیه نښه ده ګوره خو دا پراسیکیوشن ایډوکیټ جرنل واغستی شو نو دې سره به څه شي دې سره به یو بله محکمه کولو شي خلکو ته به روزګار میلو شي او هلته کې به هغه کیسونه چې هغه کرایم کیسونه دي کریمینل کیسونو کې به دا یو ډېر مهم رول ادا کړي نو هغه دې کې نشته او یو بله یو مهمه خبره ورته وکړم ښه د نورو صوبو د دې خپلې صوبې فرقه دوی د ډایرکټریټ د سولې لاندې کار کوي دوی آزاد نه دي یعنی دا پراسیکیوشن پی پی چې ورته وایي دا آزاد نه دي دوی ته چې وزیر اعلی کم قسم هدایت ورکوي چې په دې کیس کې مه پیش کېږه دوی به نه پیش کېږي په دې کیس کې پیش شه په هغې کې به پیش کېږي نو لکه دا کومه خبره ده دوی ته ولې د ازادي نه ورکوي دا چې اوس هم دې وخت کې ښه کافي تنخواګانې مراعات دوی اخلي او خو هغه روپۍ اخلي او خو 10 روپۍ اخلي نو دې وخت کې دوی سوګند پورته کړی چې دوی به د سټیټ د سرکاري کیس دفاع کوي ورسره خلکه چې د وکیل وس نه لري د هغوی وکالت پم دوی کوي نو اوس یو غریب سړی دی او په دې سټیټ کې غریبانو سره ظلم کیږي او د هغه پی پی وکیل دی هغه سره د ایم پی او ایم ان ای نه لګي ډېرو غریبانو سره نه لګي او دغه کیس پرسو کوي او پی پی ته وایي چې دې کې ته پیشي مه کوه نو خود به هغې کې هغه بری کېږي زه خپل یو کیس ویم زه 2 میاشتې پس زما عدالت کې کیس و 2 میاشتې پس زه خبر شوم چې ستا هغه مخالف خو بری شوی دی نو ما یې لکه 2 میاشتې ما ته دی پی پی زما وکیل پی پی و نو هغوی چې دا سرخوږي نه کوي
او دا ځان له زړه نه چې یو پایل نه ګوري نو هغې څه وجوهات دي او وجوهات یې دغه دي چې دوی و چې یاره زمونږ نه جوړي شري تنخوا زیاته ده نو زمونږ تنخوا ولې نه زیاتېږي او زمونږ نه د پولیس تنخوا زیاته ده هغه ولې نه زیاتېږي او موږ آزاد نه یو او بیا پراسیکیوشن ایډوکیټ جرنل دا دلته کې ولې نه راځي. بل ګرانو کتونکو اوریدونکو چې تاسو د وکیل وس نه لرئ د پی پی غوره یو ډېر مهم رول وي په دې سرکاري کیسونو کې. دا یاد ساتئ تا به ځان له ښه په لکونو روپۍ وکیل نیولی وي خو هلته به پی پی بیا اخلئ پی پی سره به میلاویږي پی پی خو هغه کیس کوي تاسو به د ماجوکي د مریم ماشومې هغه کیس و هغه پلار ته چې سزا میلاو شوله دا د سرکاري وکیلانو دی شو نو هغه کیس کې لار پیدا شوه او خبره مخکې لا نړله او جج فیصله وروله نو داسې هم کیږي. خو دلته کې کوم ډسټرک پی پی چې دی جاوید علي مومن یو ډېر تکړه انسان راغلی دی او خپل کار سره ډېر مخلصه دی او ډیوټي ډېره په شوق باندې کوي په 19 ګریډ کې دی نو خو ستاسو څه مسله وي د پی پی نم ګیله وي نو ایخ په نیغ هغله ورتلی شي ستاسو په یو کیس باندې اعتراضي تاسو ته مفته مشوره هم درکوي ستاسو وکالت پم کوي او دا تاسو مو وایئ چې ما سره د وکیل وس نشته د وکیل ما سره پیسې نشته دغه وکیلان دا ستاسو وکیلان دي دا سړی مخلص راغلی بل چې ورسره کم ټیم دی نو هغه ټیم هم په کار کې دلچسپي اخلي نو دې وخت کې خو ستاسو څه مسله وي اوس خدای دې کړي چې زر یې د هړتال ختم شي نو دا مې تاسو ته یو معلوماتي خبره درکوله چې دا ډسټرک پی پی دا د ستاسو کیس لپاره چې کم دی نو دا دغه دی چې دی به ستاسو کیس هغه به دی کوي هغه اوس زړه ښي او خوړېبه دي هغه به دی کوي نو تاسو پوري چې کم دی نو د ډسټرک پی پی سره رابطه وکړي. نن ګران اورېدونکو یو بل ټاپک طرف ته راځم او ډېره مهمه ایشو هغه د صحت سره ده د سپورټ سره ده او پوهانو ډېره زبردسته خبره کړې ده چې د کومې سیمې اسپتالونه ویجاړ وي نو دا یاد وساتئ چې د هغه سیمې اسپتالونه دا میدانونه به آبادي. نو نن یو سوشل اکټیویسټ یو سوشل ورکر یو عام انسان بلال مومن صاحب او هغه سره بیا عادل صاحب د عمرزو خو زیات کریډټ هغه بلال مومن له ورکوم هغه اوس چې زه راتلم نو د ماښام کې پروګرام ختم شو او په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې هغه یو ایونټ را جوړ کړو د ټولې ضلعې نه یې په زرګو لوبغاړي د فوټبال کرکټ والیبال دا راټول کړو ما پکې زه چیف ګیسټ په هغې کې ګډون وکړو او بل پکې عباد عثمانزی د عبدالله ټیلر پرزن او حاجی وعدت خان د اعتماد ټریول چیف ایگزیکټیو او د امن جرګې ضلع 400 صدر چې د هغه ورته ډېر تعاون حاصلو سپانسر کې او ورسره د عباد صاحب ورته سپانسر کې ډېر تعاون حاصلو او دا دویم تقریب دی نو خخ دغه حیران کړم چې په ټولې ضلعې نه دا په زرګو لوبغاړي دوی راغونډ کړي دي ځای ته راوستي دي دې دپاره به څومره محنت کړي نو هغوی وي چې یاره موږ دا یو ایپ جوړ کړو او دا کم فیسټیول چې دوی را جوړ کړو د وینګ د یوت وینګ په دغه باندې یعنی چې کم جونیئر لوبغاړي دي د 15 واله تر 25 سال پورې هغه لوبغاړي راټول کړو نو هغه ایپ په ذریعه باندې هغوی ځان خپل رجسټر کړو او هغه عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس ته هغه یې راغونډ کړو او هغې کې بیا مختلفو اعتماد ټریول عباد عبدالله 400 د الرجي سنټر اجوا آیسکریم داسې نمونه رانرسي احساس منشیات اسپتال عمرزو کې چې کوم د منشیاتو اسپتال دی نوم ما نه هېرېږي سوري زه وایم چې زه دغه ټولو نومونه والم کوم چې سپانسران یو ځکه
چې دا د دوی یو ډېر غټ کاوش و، یو ډېر غټ کوشش و. دغه شانتې نومونه ما نه هېرېږي، خو به هر حال زه به هغه نومونه زده کوم. سباني پروګرام کې به زه دغه نومونه بیا اخلم، دا کم نومونه چې ما نه پاتې شوي دي. نو هغوی دې ته سپانسرشپ ورکړو، د هغوی پکې خپل خپل ټیمونه او نن خو دا پکې ډېره مهمه خبره وه چې زمونږ ټیم پکې تنګي پکې رساکشي وګټله، د الف خان شیرپور ټیم چې کوم هغه نوم یې ورکړو، هغوی ورکړو، نو هغوی پکې نن رساکشي وګټله. نو ډېر زبردست ایونټ و، خو دې ته د ضلعي انتظامیه طرف نه هېڅ قسمه تعاون نو ترلاسه او نه ورته د سپورټس طرف نه څه تعاون و. دا اپنی مدد آپ دوی دا کار کړو. البته بلال مومند او عادل ضلعي انتظامیه ته او ضلعي سپورټس محکمې ته دا وویل چې ستاسو په فوټبال کې کلاړي پکاري، په کرکټ کې هم پکاري، په والیبال کې هم پکاري، په ټینس کې هم پکاري، په جمناسټیک کې هم پکاري، په قرت کې هم پکاري، په تقریر کې هم پکاري. نو هغه لوبغاړي زموږ سره شته، موږ دله درکولی شو. نو دا د ټولې ضلعې دغه ځوانان راغونډ کړي او یو ډېر لوی ایونټ یې را جوړ کړی او دونه زبردسته مزه یې وکړله چې کې د جنا کالج سټوډنټان هغوی پکې سلامي پیش کړله او د دې ټولو دا چا چې سپانسر کړو د دې ټولو مالکان مشران راغلي وو، هلته ناست وو. اما نومونه هغه شانتې زده نه کړی شو، ولې چې ایز ا چیف ګیسټ پکې ناست نو بیا به خپل دغه ته بس توجه وي. نو الله دې عزت وکړي. شاپهد ذکر چې ونه کوم نو زیاتې به کوم. او شاپهد زه ورته د سټیج یو مداري ویم چې په سټیج باندې په کم انداز کې وضاحت سره د یو ټیلنټډ انسان هغه خوبه بیانوي، نو دا ډېر کمو خلکو ته دا اعزاز حاصل وي. نو شاپهد چې د آی سی ایم ایس کالج پکې هم سپانسرشپ و، امان الحق د جماعت اسلامي د هغه سپانسرشپ هم پکې و، داسې یادېږي راته حمدالله جان صاحب چې کوم دی نو هغوی ته سپانسرشپ و. نو شاپهد چې کوم دی نو ډېر زبردست کمپیرنګ وکړو، هغه ته هم خراج تحسین پیش کوو. بیا ورسره د رساکشۍ چې کوم دی نو هغې کې مقابلې وشولې مختلف ټیمونو او تنګي یې وګټله او رن اپ چې کوم دی نو هغه هریچند شمالي اشنغر پکې هغه رالو او باقاعده زما په لاس عباس خان چې د خاجي وحدت خان رورو او د عباد عبدالله په لاسو باندې هغوی ته ټراپیانې ورکړې شوې د وینر. نو دا یو سوچ او یو آیډیا بلال مومن روړله او بیا دا سپانسرشپ پیدا کړل، ځکه چې خرچې راځي بیټ بال کرکټ والیبال میلمنو باندې چې بیا هغه چې کوم خوښي کړې وه ګوره دا ټوله ذله وه او په دې ذله کې زه خو د خپل ځان دپاره او د خپل رب ډېر شکریا ادا کوم. دا زه ویم که چې ډېر خو ډېر لو ډېر زبردست د دې نه یوه نوړی نه جوړېږي او دا په پیسو هم نه ده. ما بلال مومن له څه ورکړي وو، ما دل له څه ورکړي وو چې ما سره هره ګنټه پس په رابطه کې او ته به دې پروګرام له راځې او ته به دې پروګرام له راځې او واحد وه کې زه په دغه پروګرام کې ومه. نو دا زما دپاره ډېره فخر خبره وه چې دغه ځوانانو ته زه متعارف کړم او هغه ځوانانو ته وویل چې موږ الف خان شیرپو رابللی دی او هغه را سره په دغه کې ناست دی. نو ګرانو کتونکو لږې شیبې دپاره په دې سوچ وکړئ چې د آیډیا وروړله. د آیډیا لپاره د یو میاشت نه زیات کوشش وکړو، د شب قدر او تنګي او 400 نه دغه ټیلنټډ لوبغاړي راغونډ کړل او په دغه ټیلنټډ لوبغاړو لپاره بیا یو ایونټ جوړ کړو او نن اوپننګ سرمنی وه او دغه اوپننګ سرمنی کې دغه زرګو لوبغاړو لپاره بیا میلمانه د هغې خوښي کوي او په هغه میلمنو کې زما خوښي کوي چونکې نور چې کوم میلمانه راغلي وو د هغوی پکې باقاعده ټیمونو سپانسرشپ و، هغوی ورته چې کوم دی نو تعاون ورکوي او تعاون په کار هم دی، بغیر تعاونه چې کوم دی دا ایونټ نه کېږي. افسوس راته کم ځای کې وشو په ګراوند نه کینه د طرفګنو
په دغه دور کې دغه زرګو تعداد کې دغه ځوانان دغه ګراوند ته راټولول دا ډېر زبردست کار دی. د بېروزګارۍ په دې دور کې دا هم ډېره ګرانه ده چې د دوی زړه یې وګټه او دوی دې ګراوند ته بلال مومن راوستل. دا یو ډېره مهمه خبره ده. ډېرو ماشومانو کې ټیلنټ شته خو وسایل نشته، چونکې دې سیاسي خلکو او دې بیروکراټو خو موږ ته صرف مسایل پرېښي دي، وسایل دوی کورونو ته وړي. نو دوی دغه خلک راغونډ کړي، دغه ماشومان دغه ځوانان او دغه ګراوند ته راغونډ کړي او په دغه ګراوند کې د هغوی هغه ټیلنټ چې کوم دی هغه را برسېره کولو. زما خو دغه وس کېږي چې په دلبر ریډیو د اردو چینل لیبین په خیبر نیوز په دې زه د دوی کورج کولی شم، په سوشل میډیا زما سره دغه ختیار دی، زه نور هېڅ قسمه مدد نشم کولی. او دغه تم د هغوی ضرورت نه و، پیسه هم ما سره نه وه چې ما موله له 20,000 اعلان کړی وی، خو ما ته د خپلو خدماتو په سله کې زه د هغوی مجبوري ومه چې زه یې راوغوښتلم، خو ما د خپلو خدماتو سله ما ته هلته کې میلاو شوله. ما ته یو ایوارډ میلاو شو، ما ته حوصله افزایي میلاو شوله چې بلال مومن او عادل عمرزی هغه زما خوښي کوي او ما دغه ځای ته راغواړي. دا خو زما دپاره، زه د خپل ځان دپاره دا یو ډېره غټه خبره ګڼم، ډېره واقعي چې ما هېڅ خدمت نه دی کړی د دغې په بدله کې چې ما ته دا کومه صله هغه میلاو شوله. بیا امن جرګه هغه خوښوي چې امن جرګه دې وخت کې په 400 کې د آیس پروشو خلاف د ډال په شکل کې میدان کې راوتلې ده او د دغه آیس پروشو د دغه ناصرو خلاف هغوی خپل یو کردار ادا کوي او د هغې مشر خاجي وادت خان دی او هغوی ته بیا دغه عزت ورکول او دغه ځای کې زه چیف ګیسټ را بلل، دا هم یو ډېره مهمه خبره وه. او د نشې د فتنې په دې دور کې امن جرګه پردی جګړه په سر اخلي، د دغه ایسپروشو چې هغوی سره د پیسو څه کمی نشته، هغوی تجوری کولو کړي دي، هغوی خلک اخلي، هغوی میدانونه اخلي، هغوی پاټۍ اخلي، هغوی افسران اخلي، هغوی محکمې اخلي، هغوی ادارې اخلي. امن جرګې ورکر نشي اخیستی. یاد ساتئ ډال کې دې وخت کې په میدان کې ولاړه ده. او نن خو د دې نه پس هم چې بلال مومن عادل عمرزی د هغه ټیم امن جرګې له کوم عزت ورکوي او د دې نه پس هم هغه کمپرومایز کوي، خرڅېږي نو زیاتې به کوي. نو هغوی یې ایز ا چیف ګیسټ را بللي وو. دا یو ډېره بهتره خبره وه. نو زه ورته خیرات تحسین پیش کوم او نن یو ډېر زبردست ایونټ، حیران کن ایونټ چې حکومتونه په دې باندې لکونه روپۍ بل وباسي، هغه یو عام انسان، یو عام جوان هغه راغوښتلی و او دغه ډونر یې کتلی و، د هغوی به څه ډونیشني، خو هغه دغه ځوانانو ته یو ایونټ موقع ورکړله. دا به په مختلفو په 3 ګراوندونو کې به کېږي، په پړانګو کې به کېږي او هتمانزو کې به کېږي او ورسره چې کوم دی نو د عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې به کېږي. اوس ګرانو کتونکو خو زما دا غږ د ایجوکیشن محکمه اوري یا د 400 پرنسپل صاحب اوري، نو پرنسپل صاحب ځوانانو د ډېرې ګیلې وکړې چې 400 په نمبر 1 سکول کې ورته اسې بیسه ګراوند بند کړی دی او په دغه ګراوند کې دغه ځوانان لوبې کوي. نو دغه ګراوند ورته پورې کولو که دغه ګراوند کولاوېدو ته اړتیا لري، دغه ځوانانو ته لوبو موقع ورکه، دغه ځوانان ولوبوه، په دوی باندې مختلف پریکټس وکړه. نو تا ورته ګراوند بند کړی دی، دا زیاتې دی، دا ظلم دی، دا غیر قانوني ده. خو ته کوم ریزن پیش کې نو دغه ریزن بلا جواز دی. خو په دې ضلع کې MPA وي، MNA وي یا د ایجوکیشن مخلص افسران وي
او یا د سپورټس افسران وي یا د سپورټس محکمه وي هغه به شوی د هغې پته نه لګي نو هغه دې ته توجه کي او د 400 نمبر 1 سکول ګراوند د کولو کی ګینې راتلونکي وخت کې ډېر غټ انتشار طرف ته خبره ځي جلسې جلوس طرف ته ځي احتجاج طرف ته ځي ځکه چې په هغه ګراوند کې دا خبرې برملا وشولې او په دغه احتجاج کې ورسره زه ملګری دا نه چې زه ورسره نه یم ملګری او دې په زرګو ځوانانو دا مطالبه وکړله بلال مومن خپل یو NGO چلی یو سوشل اکټیویسټ او سوشل ورکر دی هغه کوي عباد عبدالله هغه اعلان وکړو حاجی وحدت خان دا منجرګي د طرف نه اعلان وکړو چې پوری دا کولو شي نو لحاظه زمونږ دا خبرې د په سنجیدګۍ سره وورول شي او وګونو ترې کوزې کړی شي او په عملي توګه دی دغه ګراوند دغه ماشومانو ته دغه هلکانو ته دغه سپورټسمینانو ته هغه کولو کړی شي دې سره پړانګو ګراوند د مسلو ډک دونه مسلې دي پکې پیچ خلک ځان له پخپله جوړي چوکیدار داغه نه خلک ګیلې کی راځي نه کندې کپرې دي پکې د یو شمیر کلاړیانو خپې پکې ماتې شوي لاسونه پکې ماتې شوي تندکونه پکې خوري نوکونه تې وتلي درزونه پکې خوري دا ولې پاڼ شته زه وزیر اعلی صاحب ته وایم چې وزیر اعلی صاحب عمران خان صاحب یو ډېر لوی سپورټسمین و په بعد مې کې ورلډ کپ ګټلی د یو ټیم کیپټني کړې او په کرکټ باندې زه خوښوم په کرکټ یې خوښوم په سیاست یې زه ناقدینو کې راځم د سیاست تجربه هغه شان نه خو په کرکټ یې خوښوم نو بیا هغه ویژن تعاملي جامه ولې دی چول پکار د ټولي پښتونخوا ګراوندونو بدخال دی خو د 400 د پړانګو ګراوند د هغې بدخالي چې کومه ده هغه لږ د نظر ساتل پکار دي او د سپورټس محکمه خو وي نو دې د توجه پکار ده ورسره چې کوم دی نو دا تورنځی هایر سیکنډري سکول د هغې ګراوند چې دولی ده نو هغې خو تماشه کول پکار دي غټ غټ درب پکې راختلی دي هلته کې چې د خاډبال د سپورټسمینانو لپاره کم پریکټس ځای جوړ شوی هغې کې جنګلې لګېدلي اجالونه خو تې خلکو یوړل او اوسپنې هم تې خلکو یوړلې او اوس پکې صرف د ګن دپاره هغې استعمالیږي دومره لوی ګراوند هسې بس پزول ځوانانو ته هېڅ قسمه پیدا نشته ګینې خو تورمزو مرزو ترمنځه دغه ځای جوړ شو نو دغه ځوانان به مازدیګر کې ځي هلته او پریکټس کوي معمولی خبره ده معمولی خبره ده خو چا نه چا ته وی اوس لا پرون خالد منصور وی چیرې شکایت سل کولو کو په شکایت سل باندې هم دا خبرې وکړو ولې چې وزیر اعلی ته خو زموږ دا خبرې داسې نه رسي خو چې شکایت سل والا به وزیر اعلی ته رسوي او خو نه به رسوي او چې هغه ورسي هغه په عمل کوي او که نه دلته به د سپورټ د افسر خلاف کاروي وکړي ناممکنه ده چورلټه ناممکنه ده نو دلته کې د تورمځی ګراوند د هغې بدخال دی د بلال مومن په وجه باندې دا خبرې کومه چې تنګي کې دومره لوی ګراوند او دومره لکو روپۍ هغه هم ورستړې د خالد منصور او د اسرار خان چې کوم CNW سیکرټري دی د هغه په کاوشونو په کوششونو باندې دغه ګراوند شو تر اوسه خنډه ورنه شو تر اوسه چې کوم دی نه هغه کې سپورټس شروع نه شو لوبې پکې شروع نه شوې دا زموږ ذله ده دا ته زه ذلې تصویر ښیم دا درته د دې امپیاګانو د دې مینهګانو کاوشونه کوششونه خدمات ښیم دا درته د دوی هغه اجتماعي سوچ ښیم خداره زتونه پرېږدئ دا کریډټونه واخلئ تاسو خو خیر نور ترقیاتي کارونه ونه کړل خو دا کم چې شوي دي نو دا عملي کې او په دې ګراوندونو کې ماشومانو ته مواقع ورکړئ ته ورشه د 400 عبدالعلي خان سپورټس کمپلیکس سویمنګ پول وګوره نو سویمنګ پول نه چې کوم دی نو یو تاله ترغو سویمنګ پول په نظر راځي
مشینګری پکې پرتی دي خیران بشي دومره قیمتي مشینګری پکې پرتی دي چا نه تپوس کې خو په حقیقي معنو کې والی که نه خالد منصور دغه جنوبي کوریا خبره کوي که نه چې 13 پانسي کړو نو تاسو عبدالعلي خان سپورټس کمپلیکس ته لاړ شئ اول تا هغه قیمتي مشینګري چې تاسو سیکې چې ابس پرته ده نو تاسو به حیران شئ تاسو به داسې حیران شئ چې یاره دا روان څه دي دا ظلم ولې دلته کې مخلص افسران هم نه راځي که نه چې یو ښه کار وکړي چې د یو ریک تاریخ رقم کړي چې په تاریخ کې ولیکلی شي لکه ډي پي او 400 ده مسعود احمد بنګش تاریخ کې به د ډېرې خبرې لیکلې کېږي دی به ني دلته او خو موږ ژوندي وو نو د ده په کارنامو باندې به خبرې کوو چې د دې ذلې له څه وکړل چونکې دا د عرب سر ذمواري ده په دې باندې هغه تنخوا خو دا ډي پي او د الله نه یریږي او د دې نورو نه تاسو یریږئ ځکه ته یریږئ چې د الله نه یریږي نو داسې خلکو نه خو به یریږي او کم سړی چې د الله نه یریږي هغه نه یریږه نو ډي پي او صاحب وایي چې سم کوي نه الله کوي ډېر په مخلصۍ او ایماندارۍ سره لګیا دي اوس بیله خبره ده چې لاندې کالي بیړیا شته هغوی د دغې کار سره هغه شانتې مخلصه نه دي او هغه شانتې توجه نه ورکوي نو زه بلال مومند ته دې ته خیرای تحسین پیش کوم ګرانو کتونکو د تاجو بی بی کالج د طرف نه ډېر زیات شکایتونه را موصول کیږي چې مثانې چې کوم دي ځان سره بچي راولي او هغه لوبی چپس پکې ښه خرڅېږي چپس او پیریډونه د سره نه اخیستی کېږي دا د تاجو بی بی د کالج خبره ده چې د سره نو اسیم پرایویټ کالجونه اوس دغه شانتې کالجونه اخلي نو دار ته یاد ساتئ غورځوال هم را روان دی